الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. نن إن شاء الله جملة اسمية کی مرکب ناقص استعمالو. سمره مرکب ناقصه دي کنه دا بټول په جمله اسمیه کې استعمالو. نو دلته کې به ورته تاسو غړ غټولي کوي جمله اسمیه کې د مرکبات ناقصه استعمال. مرکبات ناقصه استعمال جمله اسمیه مونږ مخکې ویلې وګنه پاغي کې بنن مرکبات ناقصه مونږ مرکبات ناقصه سلور پورا کړل جی سلورم پورا کړ او ډیر اهم ترین هم پورا کړل جی کته تاسو ته یاد شي په علم النحو کې مونږ درې ویلې دي او هغه په دریو کې مونږ هغه دوه لګ د څه بیکاره غونته دي بیکاره نه دي استعمال شته خو دومره استعمال نشته او دا یو پکې ډېر مرکب اضافي او هغه یو دومره یو دوه او دریو کرښو کې هغې د هغې بس لیکل کړي نه مثال شته هېڅ هم نه صرف غلام مزاحدین یو مثال دی ټیک شوه او موږ په مرکب اضافي کې ډېر کار کړی دی جی دومره مثالونه او دومره دغه هم پکې کړي دي مشکل مرکبات دا اضافي ویلي دي که نه جی نو هغې کې موږ صرف دا وایو مرکب اضافي مرکب بنایي او مرکب مناصرف دا درې وایو دیک شو او مونږ دلته چې کم مرکب ناقصه او کې ویلي دي جی نو اول مونږ ویلي مرکب اشاری اسم اشاره مشار الیه بیا هم ویلې هغه ولیکئ جی مرکب ناقصه او کې مونږ اول نمبر ویلي مرکب اشاری د اسم اشاره او د مشار الیه مجموعې ته وایي ټیک شو اسم اشاره مشار الیه ٹھیک شو نو څنګه دی هذا القلم دا مرکب اشاری شو. دویم نمبر هم ویلې مرکب توصیفی موصوف صفت والا مرکب توصیفی موصوف صفت والا نو ګورې هغه هم ویلي وی ولد صالح ها اول دا مرکب توصیفی چې دی دا قشان دا غیلم کرخه ورکي موصوف اول موصوف راځي او ورپسې صفت راځي ٹھیک شو خو چې کله بیا مونږ دا عربی کې لیکو کنه نو اول به صفت لیکو بیا به موصوف لیکو ٹھیک شو او صفت په اخره کې لیکل کېږي لکه مثلا ګوره ولد دا ولد موصوف شو او صالح دا د دې صفت شو ولد صالح خو معنا به بیا الټه کو معنا نه معنا به اردو کې به معنا الټه کو یا پښتو کې نو موږ به وایو نیک الک اردو کې چې نو نیک لړکا نو دا موصوف صفت شو ٹھیک شو. دریم نمبر مونږ ویلي مرکب اضافي دا یاد ساتئ ښه جي دا به دې ځای کې ولیکو ها مرکب اضافي مرکب اضافي څه ته وایي مضاف مضاف الیه مجموعې ته د مضاف او د مضاف الیه مجموعې ته مضاف او مضاف الیه مجموعې ته ٹھیک شو لکه مثلا ګوره غلام زید غلام مضاف ته او زید مضاف الیه دی خیال کې مراله جی او معنی به همداسې الټه کو د اول به د مضاف الیه معنی کو بیا به د مضاف معنی کو د زید غلام زید کا غلام ٹھیک شو ها بیا مخکې دې ځای له راشه مرکب جاری د جار مجرور مجموعی ته وایي د جار مجرور مجموعی ته وایي اول حساب توی حرف جر
جر او مجرور. ٹھیک شو ګوره ورته اوس علا حرف جر شو، علل او کرسی دا مجرور شو، کرسی. نو وګورئ جی څلور واړه مرکب اضافي مرکب ناقصه مو وي که نه، مرکبات ناقصه، مرکب اشاري، مرکب توصیفي، مرکب اضافي، مرکب جاري، دا څلور واړه مو وي که نه جي. اوس په مونږ دا څلور واړه په جمله اسمیه کې استعمالو. مونږ مخکې ویلې وی ساده جمله اسمیه هم ویلې وه. جمله اسمیه چاته وایي چې د اسم نه شروع کیږي، چې اوله حصه اسم وي، د اوله حصې ته مبتدا وایي، د دویم حصې ته خبر وایي. اوله حصې ته څه وایي؟ مبتدا. زه وایم زید صالح، زید صالح، زید نیک ته، صالح ته نیک ته. ٹھیک شو، زید نیک ته. نور مې پکې څه نه دي ویلي. او تاسو ته ما ویلي وی دا د هی والا دغه چې کوم ما تاسو ته ویلي دا هی والا مفهوم چې جوړېدو دا د څه نه جوړېدو؟ د معرفي او د نکرې. مبتدا به همیشه معرفه وي، خبر به نکره وي. دا هم یاد شي، په دې موږ ډېر زور به ورکولو، یاد هم شي. نو مبتدا موږ سره معرفه دی، زید اسم علم دی. معرفي پنځه قسمونه مې ویلي وو که نه، شپږ دا یا حرف ندا والا پکې شپږ شو. او نن به پکې انشاءالله اوومه مو وایې، اووم پکې نن روان دی. نو ګورئ بس بیا به د معرفي اووه واړه قسمونه پوره شي. نو ګورئ زید صالح د معرفي پنځه قسمونه چې موږ ویلي اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره، اسم موصول او معرب باللام. ٹھیک شو، او یوم پکې دا یا حرف ندا والا وي. ٹھیک شو، هغې ته وایي معرفه بندا، هغې ته څه وایي؟ معرفه بندا، معرفه بندا. نو دغه شپږم قسم شو. ښه جي، اوس په مونږه مبتدا او خبر د دې هغه څلور د دې هغه شرایط هم ویلي وو. مبتدا او خبر نه دی، مبتدا به همیشه معرفی، خبر به نکرئ. مبتدا به معرفی، خبر به نکرئ. وسعت لحاظ سره خو به مبتدا معرفه خبر نکره د یو بل خلاف وي. ٹھیک شو، نو د معرفي او د نکرې د مجموعې نه د هی والا مفهوم جوړیږي. لکه زه وایم زید صالح، د هی دپاره په عربۍ کې هېڅ لفظ نشته. ته به دې ته ګورې، اول اسم ته به وګورې چې دا معرفه دی او که نکره. د معرفي هغه اووه واړه قسمونه، پنځه واړه قسمونه به خپل ذهن کې تازه کړي. ٹھیک شو، اسم علم، اسم ضمیر، اسم اشاره. نو دا وګوره اسم علم دی، زید اسم دی، اسم علم دی، نو دا معرفه شو. او صالحون ته وګورئ الف لام هم پې نشته. ٹھیک شو، او وګوره آخره کې پې تنوین دی، اسم ضمیر هم نه دی، اسم اشاره هم نه ده، او اسم موصول هم نه دی، معرب باللام هم نه دی، او معرفه به ندا هم نه ده، یا حرف ندا هم ورسره نشته. نو دا ما سره خبر شو، دا نکره دی. ٹھیک شو، پوهېږئ پې؟ ښه، اوس به د دې دواړو د مجموعې نه د هی والا مفهوم جوړ شو. نو دا خو وسعت لحاظ سره دواړه یو شان شو. اعراب و لحاظ سره به دواړه همیشه حالت رفع کي، همیشه به حالت رفع کي. ها، حالت نصب او جر ته دا نشي کېدی. که نصب او جر ته د یو هم پکې واړو بس ختمه جمله، جمله اسمیه ختم. او جنسي لحاظ سره به هم دواړه یو شان دي، چې مبتدا معرف د هغې مذکري خبر به مذکر، او که مبتدا مؤنث که خبر به مؤنث وي. ٹھیک شو، او عدد لحاظ سره به هم دواړه یو شان دي، که مبتدا واحد خبر واحد، مبتدا تثنیه خبر تثنیه، مبتدا جمع خبر جمع. پوه شوې پې؟ نو دا مونږه ساده جمله اسمیه ویلې وه. اوس په عمده جمله اسمیه وي، خو مونږ به پکې دا مرکب اشاري، مرکب توصیفي، مرکب اضافي، مرکب جاري په نمبر به پکې دا استعمالو. ٹھیک شو، دلته ما ویل زید نیک ہے، زه اوس وایم زید نیک آدمی ہے، نیک آدمی. نو دا زید پکې مبتدا شو، او دا نیک آدمی نه دی، دا پکې مرکب توصیفي شو. نو دا مرکب توصیفي چې کله زه خبر اخلم نو نکره به علم، په هغې به الف لام زه نه لګوم. نو هغه به انشاءالله نن به دا څلور واړه هم یاد شو که نه، ذهن ته راتازه شو که نه. اوس په دا مونږ په دغه کې استعمالو جي، په جمله اسمیه کې استعمالو. نو ګورئ جی، د دې معنی ده زید نیک ہے، دا خو دومره شو. اوس زه وایم زید نیک آدمی
هي نو دا نیک آدمی دا زید خو ما سره مبتدا شو په عربی کې موږ لیکو زیدون او ما تاسو ویلي همیشه به مونږ معرفه اخلو او حالت رفع کې وي نو زیدون مې واغستو اوس نه دی جي دې ته ګورئ دا آدمی پکې موصوف دی او دا نیک پکې صفت دی نو په عربی کې اول مونږ موصوف لیکو بیا صفت لیکو په اردو ترجمه کې مونږ اول صفت وایو او بیا موصوف نو دا به مونږ داسې وچلوې دوه تیرونه به راولو نو اول به ولیکو زیدون نو اوس به ووایو رجل او صالح دا رجل دا زید ما سره مبتدا شو او دا رجل پکې موصوف او صالح صفت نو بیا موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی ہو کر خبر نو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ اوس په ورسېږي نو ګوره یو مرکب توصیفي او ما تاسو ویلي دا زید ما سره مبتدا شو او خبر نکره یې که نه نو ګوره دلته کې مونږ مرکب توصیفي نکره واغستل چې موصوف نکره صفت به هم نکره چې موصوف معرفه صفت به معرفه او چې موصوف حالت رفع کی صفت به حالت رفع کی موصوف نسب تکیږي صفت به نسب تکیږي موصوف جر تکیږي صفت به جر کیږي دا صفت نه دی صفت دا د موصوف تابع وي جی داسې نشي کېدی که نه یاره چې د قاري صاحب ولاړي او د ده دا قاریتوب چې یو صفت دی دا ودی داسې کېدی شي او که دا داسې تړلی دی موصوف سره د ده دا صفت تړلی شوی دی دا مولي صاحب اوس ناست دی که نه دله الله دا علم ورکړی یو صفت دی نو داسې نشي کېدی چې دا صفت ولاړي او دا مولي صاحب ملا سي داسې کېدی شي چې موصوف سملی کنه صفت به ورسره سملی که موصوف ګرځي صفت به ورسره ګرځي داسې نه جي موصوف غریب ستړی صفت غریب ستړی دی هلته ناست دی ډډې والې ده او دا موصوف په جومات کې ګرځي تلاوت کوي داسې نه شي کېدی صفت ورسره نو دا موصوف نه دی دا موصوف دا چې څنګه وي صفت به هغه شانتې وي اوس پې ورسېدی موصوف چې رفع کې وي صفت به هم رفع کې وي موصوف چې نسب کې وي که نه صفت به هم نسب کې وي موصوف چې جر کی وي صفت بم جر کی که په موصوف الف لام وي په صفت بم وي که په موصوف الف لام نه وي په صفت بم نه وي اوس کارو کو ذهن ٹھیک شو نو ګورئ جی زید موږ سره مبتدا شو او رجل صالح رجل موصوف صالح صفت موصوف صفت خبر مبتدا خبر مل کر جمله اسمیہ خبریہ اوس ته وایې که نه چې یاره دا رجل صالح دا زه اول کومه مبتدا کومه او خبر ورله راخلمه نو خبر به بیا خامخا نکره راخلي او چې ته وایې چې یاره دا موصوف صفت زه مبتدا کومه نو مبتدا باندې خو به یا به اسم علم وي یا به الف لام پې لګې یا به اسم علم وي یا به پې الف لام لګې نو چې کله دا معرب باللام کې که نه دا موصوف صفت چې موصوف معرب باللام کې صفت به هم کېږي که نه هغه د دې تابع دی صفت به هم شي نو دا به دوانه اول مبتدا کی او جالسون به ورله خبر راوالي لکه مثلا ګوره دا خو اوس مونږه خبر واغستو موصوف صفت کنه زه اوس دا موصوف صفت نه لري دا زه مبتدا اخلم نو چې کله مبتدا اخلي نو مبتدا خو همیشه معرفه ای کنه نو دا موصوف صفت به معرفه کې اول دا رجل صالح دی کنه رجل صالح دا به څنګه معرفه کې الف لام به پې ولګي الف لام به دې کې څه تبدیلي راولي تنوین به ختموي نو چې کله موصوف معرفه شو نو صفت به همیشه معرفه کېږي ها الرجل الصالح شو ٹھیک شو زه نیک آدمی بیٹا ہے یا نیک آدمی کڑا ہے کڑا د پاره قائمون راځي او بیٹه د پاره جالسون راځي ٹھیک شو نو د تور سره ولیکه جالسون نو وګورئ دا الرجل الصالح موصوف صفت مبتدا
او جالسون تو وګورئ نکره دی که نه دا خبر نو مبتدا خبر مل کر جمله اسمیه خبریه په دې ورسېږي جی نو مرکب توصیفی مونږ په جمله اسمیه کې استعمال کو جه انکار کوي جی مبتدا کې چې معرفه دی کو مبتدا دی کا او چې نکره دی کو خبر دی کو مشکل هو نه کنه مخکې به انشاءالله د دې واړه واړه احادیث او یا د قرآن نه داسې دوه درې ټکي والا مبتدا خبر جمله اسمیه والا داسې به پکې روباسو مخکې نو انشاءالله تاسو ته به ډېر اسانېږي جي ترجمه کې به بیا ترجمه به مزه درکوي بیا او بعض اوقات به تاسو بیا وینئ جي هغه عربي به تاسو ته دومره ښکلی هغه مفهوم ذهن کې پرېوځي که نه چې ترجمه به مزه بیا نه درکوي دونه ښه به پرې پوهېږئ لکه هغه عربۍ باندې به داسې پوهېږئ چې دومره به هغه اردو بیا دغه نه نو دا دغه نه جي یو کلام چې وي یو جمله چې وي که نه او په خپله کومه ژبه کې وي نو هغه ژبه کې ډېره مزه کوي ډېر سکون میلاویږي خو چې د هغې ژبې بیا ترجمه کېږي نو ترجمه یې داسې دغه غونته کې سپوره سپوره لګي خیال کې هم راځي که نه نو د دې عربۍ چې کله ترجمه کېږي نو لږ سپور سپور لګي یا د فارسۍ چې کله فارسۍ اشعار دي که نه په فارسۍ کې وي ډېره مزه کوي خو چې هغه د فارسۍ اشعارو ترجمه کوي نو سپک دغه غونته کې لګي سپک سپک غونته او سپور سپور غونته یې هغه شان مزه نه وي دیک شوه دغه شان د اردو اشعار هم دي چې هغه ته په اردو کې وی مزه کوي چې په پښتو کې د هغې ترجمه کوي نو هغه شان مزه نه وي نو ترجمې دومره هغه نه وي که نه څونه چې په عربي سړی پوهېږي اوس ته د عربۍ تفسیر ګوره په هغوی کې به بل شان سکون او مزه درله درکوي عمقه تفسیر ته په اردو کې ګوره عمقه شان سکون به ورته میلاویږي خو هغه شان دغه به پرې نه وي که نه مزه درله به نه درکوي نو دا دلته کې چې کله ځان سړی پوهه کړي نو بیا ورته پته لګي ټیک شوه نو ګورې ښه دغه ځای خو وشو که نه جي په دغه کې اوس ښکاري که نه قاري صاحب څه تیاره بیاره خو پرې رانه ده نه د بجلي تلو سره خو په بورډ څه تیاره رانه ده صحیح ښکاري ښه نو دغه مو ولیدل جي اوس زه وایم زه بل یو دلته یو مثال لیکم د دې معرفي مبتدا والا موصوف صفت والا دا بولی کوی المعلم المجتهد محنتی استاد صادق سچا ہے المعلم المجتهد المعلم موصوف شو المعلم المجتهد المعلم المجتهد المعلم موصوف المجتهد صفت مجتهد معنی محنتی ٹھیک شو نو محنتی استاد نو دلته ولا اوس خبر دا موصوف صفت مل کر مبتدا خبر ولا راواخلا صادق سچا ہے ٹھیک شو پوه شو بی جی نو موصوف صفت را سره مبتدا شو خو بشرط دا ګوره ما تاسو ویلو چې په دې موصوف صفت کله الف لام ولګېدو نو دا به موږ سره مبتدا جوړېږي ٹھیک شو جی او حالت رفع کې چې وي بیا څنګه چې تاسو مخکې نور جملو کې وګورئ نو مبتدا دا موصوف صفت به الف لام به وي خو یا به حالت نصب کې وي یا به حالت جر کې وي ای به موږ سره بیا بل څه جوړېږي نو ته به وایې چې یاره دا مبتدا کېږي نه خو یاد وساتئ مبتدا به همیشه حالت رفع کې وي د دې حالت رفع ته به موږ ګورئ موصوف په هم رفع کېږي صفت په هم رفع کېږي بیا به در سره مبتدا جوړېږي ذهن کار کوي څه اشکال خو څه نشته
ها اوس په داسې کار وکړو دا خو مرکب توصیفي پکې مونږ استعمال کو. اوس مونږ په جمله اسمیه کې مرکب اشاری استعمالو. ٹھیک شو او دا جمله اسمیه خجی مبتدا خبر والا ده. جمله اسمیه مونږ سره ده. نو په جمله اسمیه کې یو خبره ډیر به اسانه شي درته. مرکب اشاری موصوف نه اسم اشاره مشار الیه. اسم اشاره مشار الیه دای چې دی کنه اسم اشاره مشار الیه دی به همیشه ما سره مبتدا جوړیږي. اسم اشاره خو معرفه دی کنه یادم دی د معرفه 15 قسمونه یاد کا وای غاری صاحب. اسم علم اسم اشاره پکې رااله کنه. نو اسم اشاره چې معرفه ده کنه مشار الیه به همیشه معرفه وي. وسعت لحاظ سره دا دواړه همیشه معرفه وي. ٹھیک شو داسې نشي کېدی چې یاره اسم اشاره زه ما سره معرفه ده او دا مشار الیه زه دغه نکره اخلم نو دا خو بیا ما مبتدا او خبر دی کړه. زه بیا مې هذا مبتدا شو. قلم نو ګوره یو موضوع دا یو معرفه دی یو نکره دی نو دا خو مبتدا شو خبر شو. نو زه وایم یہ قلم نو د یہ قلم دپاره به ته دا قلمون نه دی په ده به الف لام ولګې بیا در سره اوس مرکب اشاري شوه. ٹھیک شوه او که ته وایې هذا قلمون نو دا خو تاسو جمله اسمیه شوه دا خو مرکب ناقص نه شو او دا اسم اشاره مرکب ناقص دی نو هغه به اسم اشاره مشار الیه دا دواړه به دغه وي جي معرفه وي. نو دا به همیشه موږ سره دغه جوړیږي مبتدا جوړیږي. هذا اسم اشاره او القلم دا مشار الیه اسم اشاره مشار الیه ملکر مبتدا دا موږ سره څه شو اسم اشاره مشار الیه ملکر مبتدا او ګوره ورته قدیم معنا دا پرانا. هذا القلم قدیم یہ قلم پرانا ہے نو یہ قلم پرانا ہے. ٹھیک شو او کتب بیا داسې اخلي هذا مبتدا شو. قلم جدید نو ګوره قلم موصوف جدید صفت دا مرکب توصیفی کې راغی. نو هذا مبتدا قلم جدید نیا قلم او قلم قدیم پرانا قلم هغه موصوف صفت شو. او کتوه هذا القلم یہ قلم قدیم پرانا ہے هذا القلم پکې مرکب اشاری شو او قدیم مرکب اشاری مبتدا او قدیم ولا خبر موږ سره نکره کنه قدیم خبر شو. یو بل مثال یخرجی تلک الرسل دغم دغه دی مرکب اشاری دی. تلک دغه دی اسم اشاره ده او رسل ورله مشار الیه ده الف لام دی په تلک الرسل او فضلنا دا ورله بیا مخکې راځي فضلنا بعضهم على بعض دغه بیا پورا مخکې ورسره غټ دغه لګي هغه ورله بیا خبر جوړیږي. ٹھیک شو دغه موږ سره مبتدا شو تلک الرسل مبتدا شو او بیا فضلنا بعضهم على بعض دغه ورله بیا رسو راځي خبر. دیگه مینس کې نور ترکیبونه هم دي خو دغه پکې بیا هغه ټول رایوځای کې نو دا خبر شي ورله. ٹھیک شو زه وایم یہ گاڑی
ये गाड़ी पुरानी है नो गाड़ी तपफार अरबी के सैयारा वही गोलता है पाखिर की भी सैयारा तो नो दा मुअन्नस से कना नो मुब्तदा दा इसम इशारा में बोला मुअन्नस राख ली नो हादिहि सय्यारतु कदीमतुन खबर बोला मुअन्नस राख ली हादिहि सय्यारतु कदीमतुन तिलकल मिरवाहतु ये पंखा कदीमतुन पुराना है ठीक शो जी वाओ और जदीदे का ठीक शो हादिहिल मिरवाहतु या हादिहिस सब्बूरतु कदीमतुन हादिहिस सब्बूरतु मुब्तदा शो और कदीमतुन वल्ला खबर शो हादिहि इसम इशारा और सब्बूरतु अस्सब्बूरतु दा वल्ला मुशारुन इलैह इसम इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा और कदीमतुन वल्ला या जदीदतुन वल्ला दगा शो खबर शो मुब्तदा खबर में क्या जुमला इसमें खबर है रबी भी लिखू जी हादिहिस सब्बूरतु नो हादिहि इसम इशारा अस्सबूरतु मुशारुन इलैह ठीक शो और मा तस्तविल अस्मा इशारा चीज दा मबनी दी हालत रफ़ा किम हादिहि भी दा वगोरा मा तबद मुशारुन इलैह ना पता लगी दा हादिहि इसम इशारा दा हालत रफ़ा वाला दा ठीक शो और कदा अस्सबूरत और बिया बम दा शुरू के हादिहि राजी नो बिया बम दा पता लगी यार दा चे पर ता बांधे फतहा जबर दे नो उस दा हालत दा हादिहि हालत नसब वाला रे और को अस्सबूरत रे नो बिया हादिहि बिया बम दा कशांति भी चिरा उस कम शक्ल के दा से हालत के बब आगा वक्त में भी नो बिया बम दा दी मुशारुन इलैह ना मालूम चिरा दा हादिहि हालत रफ़ा वाला रे नसब वाला रे जर वाला रे नो हादिहि सब्बूरतु हादिहि इसम इशारा अस्सबूरतु मुशारुन इलैह इसम इशारा मुशारुन इलैह मिलकर मुब्तदा और कदीमतुन वल्ला आखला कदीमतुन वल्ला खबर ओगोरे दा सबूरा चिरे मुअन्नस से कना नो दा मुख सर मुब्तदा जोड़ शो खबर बम वल्ला मुअन्नस राखले और दल तरह सरा अलकलम ओगोरे मुज़क्कर दे तो खबर वल्ला मुज़क्कर रागे हादल कलम ये कलम कदीमुन पुराना है ठीक शो अव्वल नंबर से इस्तेमाल शो जी मुरक्कबी तौसीफी मुब्तदा अवलम मुब्तदा बियल वागस्तो ज़ैदुन मुब्तदा वागस्तो वलदुन सालिहुन दाम वरला मौसूफ सिफत खबर वागस्तो वलदुन मौसूफ सालिहुन सिफत या रजुलुन मौसूफ और सालिहुन सिफत मौसूफ सिफत मिलकर खबर मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया ठीक शो बिया दिन पसम हुए दा मौसूफ सिफत नहीं दा मुब्तदा का अर्रजुलु सालिहु नेक आदमी जालिसुन बैठा हुआ है या काइमुन खड़ा हुआ है ठीक शो हाँ बिया दिन पसम मुरक्कब इशारी इस्तेमाल को दा मुरक्कब इशारी ब मुंग सर हमेशा मुब्तदा जुड़ेगी खबर बवरला नकेरा राख ले दा मुरक्कब इशारी मुंग सर खबर नहीं जोड़े रे जका च मुरक्कब इशारी हमेशा मारिफा दी इसमें इशारे पे शुरू की राजी करना इसमें इशारा मारिफा ला नो मुशारुन ले बमदा पर मारिफा राजी नो मुशारुन इसमें इशारा मुशारुन ले मिलकर मुरक्कब इशारी नो मुरक्कब इशारी हमेशा मारिफा ही पूरा मुरक्कब इशारी ददी इसमें इशारी दो वजना हमेशा मारिफा ही ठीक शो नो मारिफा मुंग सरा मुब्तदाई खबर रास मारिफा नहीं जोड़े रे देर कम रास जुड़ेगी नो खबर मारिफा ही नो दा खबर चिरे कना दा बमुंगा नकेरा वाखलो मुब्तदा मारिफा ही खबर नकेरे नो दा हादल कलम दा मुरक्कब इशारी मुंग सा मुब्तदा शो और कदीमुन वरलम खबर रावा सुना केरा
هذه السبورة دا هذه السبورة دا مؤنث واغستو ٹھیک شو نو اوس په قدیمتون مؤنث اخلي خبر من ولا مؤنث اخلي ٹھیک شو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين